شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو او ګرانو اوریدونکو، عقیل یوسفزی ما د سونه پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه لایو. د ټولو نه اول خو حسب روایت او د سنت هم دي، حسب سنت زما د طرف نه د سونه پښتونخوا د ټاپ منیجمنټ د طرف نه زموږ چې څومره ملګري په پېښور دفتر کې هیډ افیس کې کار کوي، هغه ملګري چې هغه زمونږ په 14 سټیشنو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې بالخصوص په قبایلي سیمه کې چې دي په دې بدو حالاتو کې پیچیده حالاتو کې خپل ډیوټي کوي او کوشش کوي چې په ډېر پروفیشنل انداز باندې تاسو ته نه صرف دا چې د انټرټینمنټ پروګرام درکړي، تاسو وخندئ، تاسو ته میوزیک واورئ، بلکې د هغه علاقو د نمایندګۍ په بحاب باندې یا د خیبر پښتونخوا د نمایندګۍ په بنیاد باندې هغې تاسو ته کرنټ افیر پروګرام چې دي هغه هم ښایي درته د هغه ټولو له طرف نه تاسو څومره اوریدونکي چې څومره لوستونکي، ځکه چې ډېر څیزونه چې کوم دي هغه موږ چې کله په سوشل میډیا باندې ورکوو نو هغه د لوستلو سره تعلق لري، ډېر چې دي هغه بیا د کتلو سره تعلق لري. ټولو ته د اختر مبارک شي د دې امید سره چې موږ کوشش کوو چې په دې اختر کې موږ هغه خلکو سره خاص کر بالخصوص میله وشو، د خپلو مشرانو سره، د خپلو دوستانو سره، د خپلو رشته دارانو سره، چې هغه موږ د مصروفیاتو د وجې نه چې دی یا د خپل پېښورانه سرګرمو د وجې نه یا هر وجه چې کېدای شي موږ سره میله ونه یو. د اختر یا د روژې هغه اسلامي فلسفه چې کوم ده یا نظریه چې کوم ده هغه په خپل ځای باندې چې دا فرض دي، خو د دې یو غټ مقصد چې کوم دی هغه سماجي رابطه کاري چې کوم ده هغه فعال کول وي چې خلک په داسې موقعو باندې نه صرف دا چې په ځان باندې خرچه وکړي، خپل رشته دارانو باندې وکړي، په خپلو ګاونډیانو باندې وکړي، غریبانان چې کوم دي هغه په دې میاشت کې یا په دې موقع باندې یاد کړي، بلکې زموږ د هغه رشته داران یا زموږ هغه دوستان، زموږ هغه ګاونډیان چې هغه په یو وخت کې زموږ د ژوند حصه پاتې شوي او د هغو سره زموږ رابطه کړې شوي، نو د دې ضرورت دا هم دی چې موږ هغه رابطه چې د هغه بیا بحال کړو، انګریزي کې چې ورته انټراکشن وایي. نه هم په دغه ایشوز باندې خبره کوو چې یاره د اخترو هغه زوړ خوند ولې پاتې نه دی، آیا جدید ټکنالوژي چې کوم دي هغه موږ له دې نه لرې کړي یو، آیا میډیا چې کوم ده هغه دومره ډپریشن چې کوم دی هغه دومره مایوسي خوروي، کو هغه مین سټریم میډیا ده، کو هغه انټرنیشنل میډیا ده، کو هغه سوشل میډیا چې د هغې د وجې نه په خلکو کې هغه نزدېکت چې کوم دی، هغه انسیت، هغه محبت، هغه وابستګي چې ده هغه ورځ ته ورځ چې د هغه کمیږي. په دې به هم خبره کوو. زموږ ډېر معتبره دانشوران چې دي او د سونو د فیملي ملګري چې کوم دي په دې به خبره کوي. د دې نه علاوه اول خو زه د مېلمنو تعارف وکړم. په سټوډیو کې ما سره ناست دی زموږ ډېر ښه کشر د سونو پښتونخوا د پېښور چې دا هیډ کوارټر دی د سونو پښتونخوا د دې انچارج خالد خان. ډېره مننه خالد، ډېره زیاته مننه سر، ستاسو مخامخ چې دی نو زموږ ډېر محبوب او ډېر ډیشنګ نیوز کاسټر چې دی او کوربه او وغیره وغیره، پروډیوسر صاحب او اظهار محمود صاحب ناست دی، هر وخت خاندي او نن ډیوټي هم کړې ده، موږ ټولو ډیوټي کړې ده، زیاته کړې ده، او یاسر خو تقریبا بالکل پکار ده وړاندې کېږي، نو دا دوی دواړه په پکار ده چې تر سینیر په سیت دی چې دی انعام ورکړي، ځان به نه یادوم ستاسو اپروول سره ډېر زیات. خالد بیا چې د روحاني یوسفزی صاحب زموږ سره په کال باندې خبرې کوي، تاسو ټول پېژنئ، هدایت الله ګل صاحب چې دی هغه په کال باندې یلو، د ډېر ښه تکړه ملګري زموږ چې د هغې رپورټس خلک تاسو ډېر زیات خوښوئ، شهناز یوسفزی هغه د ایبټ نه موږ اخلو، مصطفی بنګش چې هغه په ټل کې دی زموږ سټیشن منیجر دی هغه به اخلو، او سبا بیا بل ورځ چې نور سټیشن منیجر چې کوم دي هغه به دغه کوو چې لکه هلته کې د خپل خپل علاقې هغه اکټیویټي موږ ته ووایي. خالد دا چې اول خو دا یو ځل تا ته مبارک شه ټول ملګرو ته، او زه رښتیا خبره ده چې سهار نه زه د سونو پښتونخوا ټول ټرانسمیشنز ګورم، نور سرکاري ریډیوان هم دي، پرایویټ ریډیوان هم دي، زموږ په نیټورکس کې 12 ژبو کې چې دی موږ نشریات ورکوو زما په خیال باندې 14 کې. نو ما خپل خیال دا دی چې ما چې نن که ما مانیټرنګ کول بیا د پښتو بعد چینلې دي 4-5 موږ یا ستاسو ټیم چې دی نو هغه یا زموږ ټیم لیډ کړل دا هر څه، خاص کر زه دغه کوربنو چې کوم دی چې میزبانانو ته موږ وایي هوسټ RJs ورته خلک دغه ډېره زیاته ان ریکارډ شکریه ادا کوم د سینیر په حیثیت باندې چې لکه د اختر په ورځ راغلل، که د سهار د 9 بجو نه موږ ټرانسمیشن شروع کړو، ولې نور خلک کار نه کوي؟ تاسو چې دی د موږ دومره په عذاب کړو، موږ ټول دومره په عذاب کړو سره د ځانه چې ټول ورځ موږ ټرانسمیشن وچول، بیا د مختلفو طبقو خلکو چې کوم دی د هغې
پیغامات، هغه پیغامات بیا یو په هغې کې صرف دا نه چې اختر مو مبارک شه، هغه چې یاره د امن دپاره کار پکار دی، هغه چې پروپیګنډې مه کوئ، هغه بیا وایي چې برداشت پکار دی پکې. ضرورت یې څه دی د دومره غټ هیوج ټرانسمیشن د پلان کولو؟ اکیل صاحب ډیره زیاته مننه سر ستاسو د اختر ډیر زیات مبارک شي. عموما که تاسو وګورئ اکیل صاحب په پاکستان کې مونږ خو ګیلې کوو چې دا مسله د هغه د خو خلک کار نه کوي او بیا چې څوک کار کوي نو د هغه یا خو مخنیوي کېږي یا د هغه ته مسلې جوړېږي. بیا سنو پښتونخوا مونږ دا دریځ دی یا زموږ دا دعوه ده چې دا د پښتونخوا یا د پورا چې کوم ځای کې هم پښتون اوسېږي د هغې چینل دی یا د هغې نمایندګي او زموږ اورېدونکي او کتونکي چې دي هغه موږ ته هغه فیډبیک راکوي هم فیډبیک هم راکوي د هغې په مرسته. نو مونږ وایو چې اختر دی که وګورئ په مین سټریم میډیا یا کوم انټرنیشنل میډیا په هغې کې یو سپیسیفیک ښارونو پورې دغه هر څه محدود دي. مونږ د خلکو دپاره کوشش کوو ستاسو په نګرانۍ کې او ستاسو په مشرۍ کې چې یاره مونږ د خلکو ته د اختر په ورځ هم یو ښه مثبت پیغام ورکو، ښه خبرونه ورکو، ښه معلومات ورکو، د هغې څنګه چې مونږ نور کله وایي پس منظر او پیش منظر وړاندې کو. بیا مونږ چې کوم ټیم دی نو هغه ټول ډیډیکیټډ ټیم دی، په هغې کې دا نشته چې یاره دا نوکري ده، نه دغه د میډیا کار په دغه کېږي، دا نوکري نه وه، بس دا مونږ یو جذبه وه، یو زړه مو چې یاره د اورېدونکو مونږ سره دومره ښه فیډبیک دی. نو د اختر په ورځ هم دوی ته مونږ سهار نه پروګرامونه شروع کړو. لومبی مونږ د مفتي صاحب پروګرام چونکې د اختر آغاز داسې کېږي، بیا پکې مختلف قربانه زنانه او نارینه او دغه شان د افغانستان نه چې کوم دی زموږ هوست مسکا صافي هغه دې خلکو ته ضرورت دی اکیل صاحب دا چې کوم اورېدونکي دي یا کتونکي دي د مثبت پیغام، د ښه خبر، د ښه معلوماتو او بدقسمتۍ نه دا د تاسو چې څنګه په خبرو کې وي چې یاره پرایویټ یا سرکاري چې کوم ریډیو چینل دي په چوټۍ دي بس سندرې لګي دی، د هغه هم څه بده نه ده، زموږ هم په دې کې دي هر 2 غنټې پس نن مونږ چې کوم دی اکیل صاحب 2 غنټې مونږ د سندرو بریک هم ورکړی دی چې یاره دې کې کوم اورېدونکي زموږ د دې خبرو نه که تنګېږي نو هغه به د سندرې نو دوی له مونږ انټرټینمنټ، معلومات، خبر دا هر څه هغه مجموعه هم جوړه کړې وه، دا د خلکو ته ضرورت و. تاسو که وګورئ په سوشل میډیا باندې نن سبا یو خاص ایجنډې سره یا یو خاص طبقه داسې ده چې هغې بس منفي یا نیگیټیو خبرونه مایوسۍ خوري او دا د اختر موقع ده، د خوشحالۍ موقع ده. مونږ کوشش دا کړی چې د خوشحالۍ خبر ورکو، ښه خبر ورکو، دې خلکو ته ضرورت او د دوی فیډبیک و دا به هم د دوی خلکو حق و. نو مونږ کوشش کړی چې دغه حق مونږ یا د خپل ذمہ داري د ترسره کړو. 3 ورځې به زمونږ د سپیشل ټرانسمیشن دا به 3 ورځې مسلسل وي. د اختر شپې نه پرون مونږ تقریبا د 2 بجو نه پس چې کله میاشت ولیدلې شوله مسلسل مونږ 2 غنټې پس لایف ټرانسمیشن ورکړي دي او تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده. انشاءالله د شپې 12 پورې به نن رواني، بیا به 12 نه پس چې کم دی مونږ د اردو چې کم نه اورېدونکي دي هغې ته به د اردو پروګرام ورکوه چونکې زموږ د اسلام آباد سټیشن نه کېږي او بیا به سبا د خیر سره 2 بجو نه بیا دغه لړۍ شروع کېږي تر اختر 3 ورځې پورې. لکه زما خپل په دې باندې سټډیوم ده او زه هم د دغه جذبې وجه چې دا ټیم ما جوین کړی دی چې خاص کر زموږ قبایلي سیمې چې دي که نه هلته کې اوس هم 90% خلک چې د ریډیو سره د هغې یو مینه ده، دا زمونږ د کلچر یو حصه ده د ریډیو سره مینه کوله. بیا هغه زه بعد پروګرامونه یا بعد ریډیوګانو دغه ګورم، زه چې رالم تاسو چې دی تاسو مې تنګ هم کړئ چې خبره به یې کړې چې السلام علیکم بیا به ډینګه ډیته کنه. نو زما خپل خیال دی چې لکه حکومت یا یو اونر یو اداره تا ته اسټبلش کی بیا زمونږ د کارکنانو د تاسو چې کومه جذبه دغه کوله که نه بیان کړه، دې کې بیا بالکل هغه ساینسي غوندې اپروچ په دې کې پکاري، په دې کې بیا هغه لیونتوب ایموشنل اټیچمنټ به ستا وي نو ته به بیا دغه کېږي د کینې به پکې او بیا دغه ټایم چې وي چې یو کس زموږ ریډیو ټیون کې اوس زموږ ریډیو خو ډېر جدید دی ډیجیټل د نیم نه زیات دا ټلویزیون دی، نو بیا هلته کې هغه ډنګ ډي ته باندې خلک دغه په تا باندې د خلکو امانت دی. د 2 نه 8 پورې موږ د سونه پښتونخوا پروګرام چې ورکوو د امانت دی. وختي ما د مسکا صافي او د عدنان پروګرام کتو چې خلکو په څومره دغه کړو، خو نیمه ګنټه مخکې موږ یو خبر وچلو دغه په شکل کې د پوسټر یا سلایډ شکل کې او خبر د خیبر پښتونخوا سره دی او ریډیو چې دی د ټول نه لیډینګ ریډیو دی صرف په خیبر پښتونخوا کې نه په پاکستان کې او هغه د خیبر پښتونخوا نمایندګي کوي.
نو دا زمونږ ډیوټي نه وه چې مونږ یو خبر وچلو چې آرمي چیف چې دی سید عاصم منیر صاحب هغه د اختر په ورځ باندې د خپل فیملی یا د خپل دوستانو یا د خپل بچو په ځای باندې چې دی هغه خیبر پښتونخوا 2 علاقې شورش زده علاقې چې د جنوبي وزیرستان او ډي خان ته راغلی دی کور کمانډر صاحب هم هلته کې و ظاهره د هر چا خپل فیملی وي که نه بالکل د هر چا دوستان وي د چا مور پلار وي د هر چا وي ظاهره خبره د چا کور والا وي بچي وي او چې مونږ ما څنګه پوسټر تاسو دغه کو شیر کو نو بعد خلکو په دغه باندې منفي ریمارکس وکړه یا د تېره ورځ چې دی شهاب صاحب یو ویډیو په هغې باندې خو خلکو کمزل کړي دي لکه هغه خلک چې هغه دغه نه ویژن وي نه معلومات وي نه نو آیا دغه نه بیا زه د روخان صاحب د ګل نه هم تپوس پکې کوم خو وویل زموږ خلک د ریاکشنري شوي ولې دي آیا دا خبر نه و دا کوم چې تاسو شیر کړی دی دا خو ټول غټ خبره ده نن ورځې اصل کې کله موږ یو ځل خو موږ دا دغه کو که نه دا ګیله کوو چې یاره د پاکستان ریاستي سټیک هولډرز چې کوم دي هغه د خیبر پښتونخوا په سیکیورټۍ باندې نوټس نه لي یا اقدامات نه کوي نو دومره غټه شخصیت چې دغه سیکیورټي د هغه د کمانډ لاندې چې کوم دغه مینج کي چې هغه راغی نو موږ په هغې پسې هم خبرې کوو اصل کې اکیل سه مونږ په خصوصي توګه چونکې مونږ پښتانه یو په دې باندې مونږ ته فخر دی مونږ همیشه د پښتنو خبره کړې ده په دې چینل مونږ د پښتنو نمائندګي صرف نه ده کړې بلکې پښتنو ته مونږ موقع ورکړې ده او ګڼ شمېر خلک مونږ په دې چینل باندې پروموټ کړي دي زموږ خلک لږ شان کنټرډکشن ښکار دي اوس که آرمي چیف پیښور صوبه خیبر پښتونخوا ته دوره نه مو کړې نو بیا به زموږ ګیلم دا وی چې دا وګوره دی بل پنجاب ته ولې لاړو دی کراچۍ ته ولې لاړو دا ولې رانلو خو چې بیا راشي بیا په هغې باندې ریاکشن هم کوي او د ریاکشن خبره تاسو وکړه لیکن صرف سوشل میډیا باندې 2 طبقې ډېرې زیاتې هغه چې موږ ته پروډیوسرز دي او هغې دواړو یو د سیاسي پارټۍ سره تعلق دی یو د غیر سیاسي یو تنظیم دی هغې سره تعلق دی د هغې شمیره زیاته ده نو چې کم د کار خلک دي یا کم پوهیږي هغې خو وګوري یا موږ ته لایک راکړي یا د زړه هغه دغه راکړي خو چې کم خلک بیکار کېږي هغې نه موږ ته پته لګي یا کم چې اورېجنل خلک یې هغه کالز موږ ته کوي کم چې دا بیکاره خلک دي یا داسې چې هر شي ته چې دی چې وایي چې زه په هر شي پوهېږم هر شي باندې حالانکه زما د دوی په باره کې یو خبره ده لږ به پکې دغه شو زه یم چې زما اکثر چې دي 90% زما غوندې چې دي چې د کور راکوشي په سپي باندې خپه کېدي که نه هغو ته غپ هم نه کوي مړه په ده څه ټایم ضایع کوي که نه اصل کې دا ایکسټریم ته تللی دی اکیل صاحب دا ایکسټریم ته تللی دی دوی صرف د قابل رحم دي مونږ پسې یا نور دی بالکل دا قابل رحم دي دا که اوس میاشونی ویني نو بیا ملا پسې هم خبرې کوي که اعلان د اختر وکړي نو بیا وایي دی په وخت کو کوي نه کړي نو بیا هم پسې لکه یو موقع کې هم لکه او دا زمونږ کوشش دا دی چې دی په دې کې زیاتره بیا پویم شي بیا څه موده پس کمنټ وکړي یا کال وکړي چېرې ما مخکې ذهن سازي داسې شوې وه تېر 15 کالو کې که تاسو ګورئ ستاسو په دې باندې ډېر زیات تجربه ده د دې خلکو په ذهن سازي باندې یو کار شوی دی یو انویسټمنټ شوی دی او هغه دومره زر نشي ختمېدی هغه که په ریاست وي یا که یو اداره وي یا که یو چینل والی نو دا خلک پوهول لکه د 15 کالو خواري په 15 میاشتو کې نه کېږي دا به 15 کم از کم دا به 15 کاله هلې چې په 15 کاله انویسټمنټ پې شوی زما کشر هم یې زه ستاسو چې دی سینیر هم یم زمونږ د دې سونو په دې بعضې سونو کې چې کوم دي که نه په ډیلی بیسس باندې دغه راځي اختلاف راځي ټکراو راځي زه چې که مشر یم نو د هغې نه زه فایده اوچته کوم نه تا به عزت هم کوم تا کله کله د بلاک هم کوم پکې چې دا زمونږ اورېدونکي هم واوري خو بیا څه چې یو ګنټه بعد چې بیا سوچ کوم که نه چې یاره په دې خالد خو دومره زور دی په دې دغه باندې زما نور کشران چې دي زما سټاف ممبرز چې دي په دې باندې زور دی نو تا زیاتی وکړو نو بیا زه ساری نه کوم خو هغه معامله چې دی هغه تاسو بس هغه مسلې حل پوري دا کنزل کول آن د ریکارډ دا خو دومره سپک کار دی نو ته څه ګڼې ته خو د حجرې معاملاتو نه هم خبرې د جومات د معاملاتو نه هم خبرې زموږ تربیت کې مسله ده اکیل صاحب هغه پلیټفارم زه د حجرې جومات یا د ناستې پاستې چې هغه کې د کشرۍ د مشرۍ یو تمیز به کېدو هغه د منځه به کې لاړل که نه زموږ ته چې کوم نصاب ښودلی کېږي یا زموږ چې کوم سیاسي تربیت کېږي په هغې کې مسله ده اکیل صاحب دې کې ډېر زیات فیکټرز دي یو خو دا ده چې زموږ د دې کل
او د مخکینی چې کوم کولو د غي مینس کې یو کمیونیکیشن ګیپ دی د غي وجه دا د کوم دی وخت کې په بیٹک کې یا په اجره کې مناسب نو موږ د مشر کول چې کوم خبرې دی ته توجه نه زمونږ توجه زیاتره موبایل کې پاغي کې بیا دا چې زمونږ کوم کمیونټي سنټر څنګه تاسو د جرګې یا د حجرې خبره وکړه یا به د اختر په موقع یو بل کا تګ را تګو هغه هر څه صرف موبایل ترالو خلک چې کم دی ډیر زیات هغه ټالرنس ته ختم شو انټرال دغه شو پکې اوس پکې هغه برداشت کم شو ادم برداشت ډیر زیات شو نو دی صرف د یو ادارې پسې یا یو دوی همیشه نیگیټیویټي طرف ته ځي او په کار دا ده په دې کې ډیر فیکټر دا دي چې خو زمونږ غناستې کم شو بل دا ده چې زمونږ مشران هم ډیر بدقسمتۍ سره خبره کوم چې هغه ماشومان لا ټیم هم نه ورکوي وخت نه ورکوي بس کول ته حواله کې مور پلار په خپل موبایل کې مصروف وي د وخت د زموږ جنریشن چې کوم نو موږ به پر دې سړي چې کوم دی هغه به وهلو او مور پلار به چې هغه ته بیا ملاو شو ته خدي وکړه اوس مور پلار چې موږ به واپس والو چې تاسو د کار ولې کړی ډیر خې کړی چې تاسو زمونږ ډیر تکړه کشره زمونږ خور زمونږ دوسته او ډیر ښه کار کوي چې خبره ده او ډیر ښه ریپورت هم جوړ کړی ایت کارت دا موږ چې کوم خبرې کوو کنه نو ایت کارت موږ نو ورکشوي ایت کارت ما خپل باندې ډیر تجربه کړل کنه د قصخانه کې به دومره رونق په لګیدل هغه ټیم کې خو د دومره د جدید لایټس مایټس خو نو خو هغه بلپونه چې هغه لګیدل بیا چې موږ به ګرځېدو او مختلف کارونه کیسه‌خواني صدر بازار مینه بازار ګنټګر دا د دې مرکزونو چې دا هغه زموږ سره په لاین باندې دا ستړی مشه السلام علیکم وعلیکم السلام اختر دی مبارک شه روزه دی مبارک شه کوڅه خیرات صدقه دی ورکړي هغه دی مبارک شه او قبول دي ہمارا طرف نه ډیر د اختر مبارکي قبول کړي څنګه ته د ټیم کې به کم ځای کې وس ناستای زه ابټاباد کې یم ها زه ابټاباد کې یم ابټاباد کې نو څومره اساس راپورټ هغه موږ ګورو تاسو چې د هزاره ډیویژن په کومه طریقه باندې نه صرف دا چې رسونه په پلیټ فارم باندې خالد بلکې نور پلیټ فارم باندې هم دا کار کوي ځکه چې الته کې رپورټرز ډېر کم دي او دا چونکې ټیکنیکلی ډېر زیات ریچ ده او سکرپټ باندې ډېر زیات عبور وي پکې نو خپل علاقه چې دا ډېره دغه کړه ده متعارف کړه خلکو ته چې یاره دلته کې ټریډیشنلیزم هم شته دلته کې حجرې هم شته دلته کې چې دا څیزونه پکې هم دي دا راته ووایه چې په ابټاباد کې یا په هزاره کې مختلف ایتنکس گروپ دي او لکه اوس تاسو چې خبره تاسو یوسفزۍ الته ترین دي الته چې د جدون دي الته کې تنولی دي نور خلک دي د دوی په منځ کې د چې دومره مثالي او اهم آهنګي ده او په هغه همانګۍ په بنیاد باندې بیا الته کې ټوریزم چې دی هغه هم ډېر زیات دی خالد الته کې ترقي هم زیاته ده الته کې کارخانې چې کوم دي هغه هم لږ هتار انډسټریل سټیټس او داسې نور هم دي پکې د دې بنیادي وجه څه ده ګوره ټول مخکې خو اختر مبارکي ټولو ته ځکه چې د اختر موقع ده تاسو خبره وکړه چې دلته کې مختلف دلته کمیونټیز دي او مختلف علاقو نه خلک راغلي دي که مونږ خصوصا د ابټاباد خبره وکړو نو یو خو وجه دا ده چې خو تعلیم حوالې سره ډیر زیات یو آیډیل تاسو ورته سیټي ویلی شئ بالکل ډېر پخوانه دی جی بالکل او د دې د وجې نه د مختلفو علاقو نه مختلفو ډسټرکو نه خلک دلته راغلي دي او دا هم یو غټ چیلنج دی او د دې نه علاوه چې کوم مقامي خلک دي نو هغوی هم مختلف دغه خپل قومونه دي او مختلف غدي کنه علاقو سره تعلق لري خو او کوم بیا موږ ګورو هزاره ډیویژن او کو بیا خصوصا موږ د ابټاباد ذکر کوو نو سکیورټي حواله سره ډیر اهم زون دی تاسو ورته ویلی شئ خصوصا ابټاباد کوم ذکر نو یو خودلته د انتظامی تر طرف نه भरपूर कोशिश हुई د دې علاقې د سکیورټي لپاره او الحمدلله چې کوم دی نو ډیر پرامن او پرسکونه خار دی نو هغه وجه هم دا ده چې دلته خلک ځکه چې سیستم دی کنه او سیستم دی او نو سیستم دی چې خوي او امن وي نو هر سړی په پويږي کنه چې زما خپس کیږي نو ځکه هم د دې حواله سره هم خیال ساتل کیږي سکیورټي حواله سره او بیا دا چې ایجوکیشن ډیر زیات اهم رول لوبوي په د دې حواله سره چې څومره تعلیم یافته وي او څومره شعور در سره وي نو په دې سيزونو بیا انسان پويږي نو دا هم یو وجه را ده دي چې دلته خلک چې کوم دي نو هایلی کوالیفاید دي تعلیم یافته دي او تعلیم مقصد د پر راغلي دي نو زیات خلک د دې د وجنه دا هم د دې یو وجه ده یو فیکټر پکې دام ده د مشانه دره ته مخوه
چې دا کله په سوات کې حالت ډېر زیات خراب شو 2008 9 10 کې هلته کې اپریشن شو نو زه خپله د سوات یم نو زموږ اکثریتي خلک چې کوم دي خالد هغې به پرېفر کوو ایبټ یا مانسیرا هزاره ډیویژن خاص کر زیات ایبټ آباد ته ډېر زیات راغلي وو ما بیا داسې اورېدلي وو چې هغه خلکو ته ایبټ آباد هغه میډل کلاس خلک وو لوور میډل کلاس پکې نه وو میډل کلاس خلک وو دا چې کوم ښه وي که نه لکه مالي تورله یا تعلیمي تورله ما داسې اورېدلي دي چې ډېر زیات خلک اگر چې په سوات کې یا په دیر کې یا په بونیر کې امن راغلی دی هغې چې دي هغه ښار یې دومره زیات خوښ شو چې تر اوسه پورې چې دي نو هغې هلته کې اوسېږي دغه همداسې ده او زما والد صاحب خپل اسوسییټ پروفیسر دی او مردان د هغې فرست پوسټینګ شوی ایبټ آباد ته د پخپل هم داسې جی او زما خپل پیدایش هم د دې ځای دی او تاسو خپل اندازه لګولی شئ چې مونږ هم لاندړو واپس مردان ته صحیح نو د هغې وجه هم دا ده ګورې چې یو علاقه کې یو ځای کې امن وي نو ژوند نه به خوند هم واخلې د اولاد به هم تربیت وکړي او خپله به هم ښه وخت تېر کړي خو چې یو ځای کې امن نه وي سکون نه وي او تا سره وخت پریشانی وي ته تعلیم نشي حاصلولی ته نور خپل روزګار نشي کولی هلته نو خلک به ولې ځي هلته نو ښار د دې حوالې سره دا چې یو خو موسم هم ډېر زیات ښه دی او بیا یې تعلیم هم ډېر زیات ښه دی نو د دې د وجې نه هم خلک پکې اټریکټ کېږي او راځي دلته کار هم کوي روزګار هم وي پکې او خلک پکې چې کوم دی ښه وخت تېرولی شي لکه څنګه چې اوس مونږ رالو نو واپسې لارې ځکه زموږ دپاره بندې شوې د خپلې علاقې د کلي کني مردان کې خو داسې به زموږ د کلي به داسې څه مسلې نه وي خو بیا دلته کې د زنانو د ایجوکیشن دپاره ډېر هرډلز وو چې هغه به یا به مې تره جنګېده یا به مې والد صاحب جنګېده زموږ دپاره خو هغه چې کله یوازې دلته راشفټ شو بیا دلته ماحول وکته چې دلته مې کم از کم هغه کم چیلنجز چې زه واپس ځم او ما ته به جوړېږي نو ډېر راته کم شي دلته او لږ تر هغه علاقې او هغه ماحول نه لږ ته په سایډ هم یم نو دې سره دا کار وشو چې تعلیم حاصلول زموږ دپاره آسان کار شو او بیا یو پښتنې کورنۍ نه او بیا یو زنانه او بیا داسې فیلډ انتخاب کول زما خیال دا هم د دې ماحول وجه ده شیناز اختر څنګه مانځي د ایبټ آباد خلک یا څه خوراکونه پکې جوړوي څنګه چې مونږ پښتانه سیمه کې بدل شان وي نو دغلته څه رواجونه یې څه رسمونه یې خلک اختر مانځي څنګه خوراکونه څنګه کوي اختر خو دلته څنګه چې دا نور خلک مانځي نور خلک پاکستانیان چې څنګه د هغې رسم و رواج یې همدغه شان ایبټ آباد خلک هم مانځي خو یو خبره به دلته وکړم چې دلته کې یو کلی دی نتیاګلی نبره نو هغې کې څنې ځوانان چې کوم دي نو هغوی یو رواج ختمولو کوشش کړی دی چې هغه ډېر زیات ضروري هم دی او زه غواړم چې ستاسو سره پلیټفارم توسط سره زه دا ووایم عقیل صاحب تاسو به کتلي وي چې اکثر د اختر نه یا روجې نه مخکې یو کور کې غم وشي نو هغه بیا چې کوم هغه کور کې بیا اختر راشي لکه څه موده مخکې وکړه غم شوي وي نو دا خلک لږ دا ړومبی اختر دی دا ړومبی اختر دی نو اجرې کې کینې او غم ولا دوباره راتازه کی پښتنو کې اکثر داسې هغه خلک چې کوم دي دا پښتنو کې پریکټس دی او دی زم دی نو هغه کې دا کار دی چې لکه هغه کور ولا کپړې نشي چولې دای ماشومان بنگړي نشي چولې یا که داسې او خلک بسوي او خلک خبرې کوي نو هغه اختر په اوس کور کې ځکه چې دا یو رواج جوړ شوی دی چې دا ردی کور لمنې اختر دی نو هغه کلی کې ځنې سوشل ورکرو ځنې ځوانانو چې هغوی کې ناستل او هغوی دا جرګه وکړه چې دا روایات به موږ ختم کړو آینده به چې چا کره داسې غم شوي او د هغې لومړنۍ اختر وي نو هغوی کره به داسې تګ راتګ نه هغوی به مونږ کره ځي راځي هغوی به پراپر اختر مانځي نو زما خیال دی دا یو ډېر ښه انیشیټیو ډېر غټ انقلابي قدم دی دا سماجي انقلاب دی دا زیاتره پښتنو کې هم دی بیا مونږ قبایلو کې عموماً کې ډېر زیات دی نن زه پخپله د دې چشمدید ګوایم چې د روجې نه 15 میاشتې مخکې فوتګانې شوې وي او نن دغه کورونو ته خلک روانو بلکې بیګا د شپې نه چې کله میاشت ولیدلی شي مړی ورته بیا راتازه کړي ما پخپله نن د اختر د خوشحالۍ د دې بنیادي وجه هم دا ده چې تاسو هغه خپل خفګان یا غم یا هغه تکلیف چې دی هغه یو طرف ته کوي او دغه تلو راتلو چې کوم دی چې هغه د خوشحالۍ یو فیکټر چې دی هغه به کې انوالو شي په دې کې ډېر زیات کار پکار دی کل صاحب په دې باندې ډېر خبر زمونږ اوس لکه
نور کسان کومونګ ګورون دا مشرانو ته دا خبره ډیره عجیب شان لګي خو زموږ چې کوم ځوانان کول دي او دا نوی کول دي نوی جنریشن دي نو کو نور ډیر مونږ بد وایو خدای یو ښه قدم هم دی چې په دې باره کې سوچ هم وکړو بالکل د خپل د معاشري د ښه کېدو لپاره نو ان شاء الله ان نیر فیوچر زما اراده ده چې په دې باندې هم یو راپورټ جوړ کړم بالکل دا ډېر ضروري دی لغونته خشي بالکل اختر خبره خالد صاحب وکړه نو که زه خپل اختر وایم نو زمونږ د کور یو روټین داسې چې عموما زنانه چې کوم وي نو هغه خو چې نارینه کله عیدګاه ته لاړ شي نو زنانه بیا را کور کارونو کې ونخلي که نه نو هغسې هغه رفته هغه رس تېره کړي خو زمونږ د کور اصول دا دي چې اختر پیسې به هغه زنانه ته ملاویږي چې څوک تیاری بالکل تیاری انټرېسټینګ ډېر زیات زبردست بنګړي مچولي وي نکریزي هم لګولي وي کپړې هم برابرې کړي وي او چې کوم دا شال شبړ راشي نو هغوی محرومه پاتې کیږي محرومه پاتې زبردست ټریډیشن دی نو زبردست هغې د وجې نه دا کار وشي چې څنګه اکثر عیدګاه ته چې نارینه څنګه لیږي نو هغې سره زموږ د کور زنانه هم ځان تیارېدل شروع کړي کار بم زر زر کی کنه کار بم زر زر کی کار هم زر زر کی کنه او بل خبره دا چې ډیر کارې د ماسوتن نصر ته رسولي چې کوم کې دي شي کنه صحیح ځکه چې دا چانس نشي مس کړو ځکه چې زموږ راکور سلو 15 نارینه زینو کو دغه یو کس تیار نشي نو دا څومره د اختر پیسو نه به محروم پاتې شي زبردست ګوره دا واړه ټیپس دي کنه او باونډریز یو ته فکس کړي دي خو د دې څومره خوند کوي او په دې څوک خبره هم نه کوي کیل صاحب دا چې کوم خبرې شیناز وکړي مونږ وختي د سونو پښتونخوا خبره کوله په دې نه میډیا خبره کوي نه د اخبار کې یا په ټي وي نه عام خلک خبرې کوي چې ته خبره کې خلک یاره دا مکه و دا پلانې بدنه خفشي هغه حالانکه ګوره د تهوار زموږ د جنریشن خالد صاحب خبرو کړه چې زموږ د جنریشن ګیپ دی کمیونیکیشن ګیپ دی پکې بالکل هغه ګیپ داسې چې زموږ کور کې داجیوم دی زموږ نیکم دی اوس زمونږ ټولو دغه سي بیزي لایف دی خو دا دی چې مونږ ځینې څیزونو کې باونډ هم یو چې مونږ کور کې یو ټي وي دی او هغه مونږ لګولې دی داجي کمره کې صحیح چې څوک به خبرونه اوري نو هغه باونډ چې هغه به داجي په کټ کې مکینی او ریموټ به مغه سره یا به دغه په مرزه چینل کې راځي ریموټ چې کوم دی نو هغه داجي سره ډیسپلن کې راځي خیر او دا داجي سره خو سم ټایمز دا چې لکه کله کله اوس موږ څنګه چې موبایل دور دی نو موبایل یې هر چا سره نو داجی له خو ډیر ټایم بیا موږ نشو ورکولې نو داجی ته ما نن دا خبر وکړه ما وی داجی وخت بدل شوی دی که تاسو غواړئ چې د ټولو بچو خبر شي خو چې کم زه دینه سي تاسو سره کینې او زموږ تاسو ور سره مینس کې کینې او الله به خبرېږي نو هغه کې دا کار چې زموږ داجی سره یو کونټایم نه نو کو پاسې دی نشي نو لا کونټه حکمانه رانځ کولی شي ماشاءالله نو داسې نو هغه سره دا کار شي خو موږ د وخت تیارم شو او نن چې کوم دی ځکه چې زه خپل ذاتی تور لګ لیټو ما تیارې دوکي نو بابا را لپیسي بیا نه راکولې نو بس اب زه درولېګم نه تاسو خبره کوي تاسو نه ما سره ډیلینګ کړی دی چې کمنټس والو در کوم چې ماته به دی را لېږي صحیح دا بابا ته د جیته چې د زموږ د طرفه چې د سپیشل د اختر مبارکباد او ډېر مننه شهناز الله دې راته ژوندۍ ساته الله دې مستقل مزاج ساته دغسې د خپل کار سره چې خپل علاقه چې کوم د خپل وطن چې د خپل کور دا پرېزنټ کوي ډېر زیات خوشحاله شوم خبرې دې چې دا یو خبره کوله زما زړه غټېدو لکه وینه مې زیاتېده که نه لکه چې ته ټرډیشنلیزم هم دغه ساتې برقرار ساتې دا کېدای شي د هر څه کېدای شي ما داسې خلک هم کتلي دي که نه چې هغه د اختر په ورځ باندې هم نوې کپړې نه اچوي او هغې ته سادګي نوم ورکوي دا سادګي نه ده تهوار وایي دې ته دا دی چې د مذهب خلاف هم دي دا زنانه چې کوم دي دا کپړې ډېرې په سوچ جوړي کی او ډېرې خرچې مرچې ورلو کی خو بیا اچې نه ځکه چې یا خو په دوی مرز باندې خپل مور کرځي نو داسې هغه چې کوم زمونږ رونه دي یا نارینه دي نو هغې اډم پاکي ونی ویني یو خو دا نقصان دی او بله خبره دا ده چې مونږ وایو چې ودرېږه په ښه وخت په دا واچوم یا چې څه ایونټ راشي نو وابه د اختر نه ښه وخت به څه او بالکل نو چې ته ژوندی نو دا ښه وخت دی صحیح ډېره مننه شهناز ډېره مننه دا چې تیاره شوې نه ده او دا جوله ایدي نه ده ورکړې نو زه به ورته لېږم دې ته ایدي ځکه چې دې ریپورټس او کار هم ډېر ښه دی او انعام ورته پکار دی ایدي ورته پکار ده او خبرې ډېرې ښې دا وکړې اکید صاحب که تاسو وګورئ دي او هغه خپل والد صاحب خبره وکړه چې یاره زموږ مشران هم په دې خبره باندې پوهول پکار دي ډېر ادب سره چې دی اوس هغه ضد یا هغه لکه مخکې به داسې وکیل صاحب یو مشر به پوره د قوم یا د کلي مشر هر چا به خبره منله
اوس د یو کورم یو مشر نه وي 2-3 مشران وي پکې هغې وجه دا ده چې مشرانو چې کوم دی همغه زوړ طریقه کار دی په کشرانو باندې د تربیت یا د هغې د پوهولو هغه خو اوس دا د جنریشن بدل دی دا ته په هغه طریقه یا په هغه خبره نشي پوهولی دا به ته جدید طریقې سره څنګه چې دوی وایي چې کوم ځای کې کشران ناست دي هملته ورسره کښېنه لکه سپیشلي ورغواړم او ته بله خبره کومه دا نن زمونږ د سټاف ممبرز 3 بچي راغلي وو که نه بلکل زمونږ دفتر ته زه دومره خوشحاله شوم هغه یو ماشوم چې دی مصطفی نوم بلکل مصطفی خټک دغه ما د ګړۍ تعریف وکړو نو هغه اول خو زه د ګړۍ په فنکشن باندې پوه کړم چې انکل د لاسه یې راوویسته هلک ډېر ماشوم دی 4-5 کې سبق وایي بیا چې دی ما ورته یاره چې دا چې دی دا بلکل لکه موبایل والا دا بلوټوت سره او د انټرنټ سره چې دغه شي نو ما ورته چې دا خو ډېر د کمال دغه ده ګړۍ ده نو ما ته چې انکل دا ستا شوه ټیک شو 2 هغه نور ماشومان راغلي نو ځکه موږ هغه کیک چې دغه کوو نو ما د هغې په لاس باندې دغه وکړه ځکه چې ته به د دوی سره یو فرینډلي انټرکشن چې دی که نه هغه به ډیولپ کوې دا ډېر زیات ضروري دی خو دا دغه والا خبره چې دا خالي ده که نه دا خو ما په ورزه ده دا خبره واورېده یا زما ورته خیال نه چې یاره قرآن احادیثو مشایخو څومره هغه خلک چې هغه دین موږ ته ایکسپلین کوي هغه ټول په دې خبره متفق دي چې کله یو انسان مړ شو د ده د دنیا سره تعلق ختم او غمرازي صرف 3 ورځې ته وګوره یار لکه دا ته چې کومه خبره کوې چې 4 میاشتې یا 5 میاشتې وکیل صاحب چې د غټ اختر تیر شي نو غټ پسې بیا بل کالي وړوکي اختر راځي د غټ اختر په 3 ورځ هم که څوک مړ شي یا په 4مه نو را روان وړوکي اختر دغه د ډومبۍ اختر حسابېږي او د هغه کور ته به دا خلک ځي د مړي اختر وایي دا ډومبۍ اختر دی او دغه خلک ما تاسو ته وختي خبره کوله وکیل صاحب چې نن ما به خپله کتلی دي چې دغه خلک چې مورې 6 میاشتې پهله وفات شوې وه او په هغې باندې نن غم بیا بالکل تازه غم وپی او هغې د خبرې مونږ سره کولی خو سترګو نه داسې اوښکې راتلې او که په دې څوک خبره کوي نو هغه ته بیا ته ټیک ښکار یم نو هغوی یاره دی اوس د تعلیم وکړو دی چې کوم دی لږ ماډرن شو دی اوس د رسمونو نه وځي دی د رواجونو نه وځي دی خپل بې پښتو دی حالانکې دا پښتو نه ده دا خو جهالت دی دا جهالت دی او په دې باندې ډېر ضروري ده چې خبره وشي عوامي کال دی السلام علیکم جی السلام علیکم ستړی مه شئ تاسو ته دې مبارک شي ستاسو کډو ته ملګرو ته ټول اورېدونکو ته د اختر مبارک شي ډېره مننه بس یاره خوږ سړی که نه خوږې خبرې دي بس لګیا یو مړه خپل صفت او د بل غیبت کوو خپل نوم خو راته ووایه او د کوم ځای نه یې زه چې د هغې یم د ماشوخېلو پټه تلې یم سرجي نوم دې څه دی نوم مې عبدالکریم خان ښه نو اختر دې نن و که پرون و جي مړه اختر خو نن سرجي نو دا پرون خو پکې لا چا راوسته هغه ایمل ولي خان به خدای خبر چې اختر څنګه کړی ما تپوس هم ونه کړو انشتنیانو سره هم اختر ونه کړو هغه چې داسې کار هغه خو اعلان کړی و که نه ویل اختر زما نشملین به پرون ورځ یادول ویل په دې ورځ یې کوئ نو خو پرون خو نه دی کړی پارټۍ خو سره نه دی کړی ما خو لیډرانو نه مړه نو بس هغه یو خبره ده نو بس چې کله د 18 کال وي په هغه څوک جرګم نه کوي دی خو کشر دی نو خو د 18 کال وي چې کوم سړی هغه جرګې کوي که نه هلکان خو جرګې نه کوي د هغې نه مخکې نه کوي ماشوخېلو کې د اختر په ورځ څه خاص خبره مخکې خو موږ د خپلو علاقو ما ته چې یاد شي که نه نو موږ به زموږ میله چې ده خالد هغه به باغډیری یو ډېر مشهور پکنیک سپاټ دی په فتحپور کې فتحپور ډېر تاریخي کلی دی نو هلته کې به په دغه کې به میله لګېده ښه بل پوینټ راغی په مقبره کې صورتۍ ورته موږ وایو نو هغه دا اوس ثوابۍ کې صرف لګېږي چې روخان صاحب به په دې خبره وکړي مړو له به اختر وړل لکه د یو قسم له چې ته هلته کې ماشومان هم راغونډ شي او دا قبرونه به یې صفا کړي وو او که نه د خوانانو په دې بوټو کې چې دی په هغه کې به یې د غباري مباري او داسې ځمونځونه دغه کړي دلته اوس هم سرجي په مپادیره کې میله لګي هم سره جوخت رایر تقریبا داسې یو 2 جریبو کې ده زبردست او په هغه میله کې څه وي بیا ماشومانو ته ځي زنانه ورته ځي په هغه میله کې بس سره ګڼکپی وي یاره بیا هم ټیک ده څه خو کوي که نه دا صرف ګڼکپی اصل کې داسې ده که نه اکیل صاحب په دې کې لږه تېر دله مونږ پروګرام کوو نو خلکو یې
دلته نږدې د پیښور کې چې پارکونه دي خلک راځي څوک رکشي پسې نه خطي ډانس کوي څوک څه کوي. ما وخت مې یو کس په دې خبره کوله بدقسمتۍ نه دلته حکومتونو یا د ریاست هغه ذمہواری نه ده پوره کړې. دا مونږ ډېر بدقسمتۍ خبره دلته خلکو سره د انټرټینمنټ نور ذرایع نشته. خلک په چل نه پوهېږي یا به ادیرې ته به ځي انټرټینمنټ او یا به د خان حجرې ته ځي هغه نه دی ډیولپ شوی. دلته سینماګانې بیا ختمېږي لګیا دي ورځ ختمېږي. ډېره مننه عبدالکریم وروره الله دې ژوندی لره. ډېر زیات خوشحاله شوم ټول ماشوخېل ته چې دی زموږ د طرف نه اختر مبارک. د زړه د خلاصه لکه درس منځ زه خبره نه کوم ته خبرې پارکونه نشته جي سینما د سینما تاسو ذکر وکړو که نه خالده د سینما انټرنیشنل رولز دي. کومه سینما چې تا ورانه کړه په هغې باندې کو ته بلډینګ هم جوړی که نه په هغې کې به سینما جوړی. دا بین الاقوامي قوانین دي. دا د یو ان او دغه دی د یو ان او دومره سټریک قوانین دي په دې باندې مونږ یو پروګرام په دې باندې کوو. او سینما څه وه هلته کې به تا ګنډېرې دغه کړې. ما خو رښتیا خبره دا ده چې مونږ په 90s کې دلته که مخامخ چې دی نو د زمونږ د دفتر نه مخامخ اپوزیټ د ایرپورټ شاته چې د پی اف سینما وه. بالکل زما مور ابۍ چې وه ابۍ به ورته مونږ وی الله دې وبخي یاره مونږ د ندیم او د شبنم فلم له ابۍ راوسته. دا ته 90s خبره کوه. ستا خو هغه سینماګانې لړ ډیمالش شوې. دلته کې مافیا چې کوم دی هغه راغلي د ما په خیال باندې په پېښور کې 4-5 دغه چې کوم دي د سینماګانې هغه هم داسې دي چې تاسو به دغه نه رالی که نه تاسو زما دوستان یې او تاسو د سوات نه رالی یا د ماشوخېلو نه رالی یا د مامندو نه رالی نو طریقه به دا وه چې په 8 بجې باندې به خلکو ډوډۍ وخوړه. صحیح 8 نیمو ته به یې ختم کړه بیا به رکشه کې یا موټر سایکل کې یا پیدل به کېناستل. سینما ته به لاړل په 9 بجې باندې به شو د 1200 پورې شو به یې وکته. او ما په خپله باندې انډین فلمونه چې کوم دي په پېښور کې 4-5 سینماګانې دومره انټرنیشنل وي چې انډین فلمونه په هغې کې چلېده. بالکل نو ما ټایټانیک په سینما کتل په پېښور کې لکه خلک ترقي کوي موږ په شا باندې روان یو. شاهجان صاحب یو ځل ماته وی چې د 9 بجې فلمونه ولې په سینما لګي وي تا ته څه پته شته دی که نه په پېښور کې یا داسې دا رواج ولې دی. ما ورته سرسه مسله ده ولې داسې کېږي. نو هغه وی چې دا 9 بجې دې دپاره لګي چې د ورځې سړي او د شپې چې کم دی متنانه د لوښي موښي خوراک مرا کار سے سنبال کی ماشومان نو بیا چې کم دی وي فیملیز به پېښور کې فلم لتلو. خو اوس هغه دور نه دی. اوس چې کم دی سینما نشته اوس پارک نشته د انټرټینمنټ ذرایع نشته. تر حال چارچاپېره افسران ناست دي روره په لکونو باندې تنخواګانې هلي هغې ډېر تر حال هغه اویلیبل نه دی فنکارانو ته آرټسټانو ته چې هلته کې تا ته د اختر په ورځ باندې یو شو چې کوم ده هغه راته حالانکه د هغه ټیک طریقه ده که نه ته شرایط او ضوابط چې کوم دي هغه الریډي وي هغه پې لاګو نه هغې ډېر کار کوي. هغې ټول سیاسي کنونشن یې پکې ښه مصروفه دي. اعلی حضرت مولانا روخان یوسفزی صاحب چې دی که نه هغه په لاین دی او انتظار کوي. السلام علیکم روخان صاحب. وعلیکم السلام. په خیرونو د اختر مبارک شي. جوړ په خیر ستا د اختر مبارک شي. او ما ډېر انجوی کړی ستا یو تصویر چې دی ویډیو زما په خیال نو ته خو مونږ ته وایې چې ته زمونږ همزولی که نه خو هغه د نوسي په خوا کې ناست و زما په خیال یو طرف ته کېنولی بل طرف ته کېنولی څه پته لګي کړوسي نه دومره وړه خو نه څنګه حال خیر دی. روخان صاحب ستاسو چې کوم کلی دی په هغې کې تر اوسه پورې لکه مونږ چې ستاسو دغه اکټیویټیز ګورو تر اوسه پورې خلک دې بل سره انټرکشن کوي. ستا هغه یو جونګړه وه جونګړه منځ کې چې دی خرابه شوې هم وه او بیا لکه مونږ وکتل چې هغه ما به خالد سره اکثر خبره کوله اظهار سره چې روخان صاحب څخه مخل سړی دی اساسو خپه خوږ شوی وه نو روزانه به خلک تله هلته کې به تپوس پې هم وکړو خوراک پې هم وکړو بیا چې دی نو باقاعده میوزیک په ورته چې دی د روخان صاحب یو زوی زما په خیال باندې ښه دغه کوي. دا څومره ضروري وي په تهوار د یو قوم په ژوند کې او مونږ د دغه خپل مثبت سرګرمیانو نه یا ثقافتي سرګرمیانو چې دی په دې خو د روخان صاحب کتاب هم د اردو ډېر مزیدار پښتون ثقافت کې ښه دوخاله د دې نه موږ لرې ولې شو روخان صاحب؟ یاره داسې ده چې زما په خیال یو خو موږ زه کله کله سوچ کوم او ملګرو سره دا خبره کوم چې د قومونه لګیا دي هغوی کلچرل ثقافتونو دغه چې کوم دي هغه مخپړوان دي لاړل. منګه چې ګورو نو منګه ډیر زیات پرستو رالو ثقافتي جمود یو ګټن چې کوم دی نو دې کې موږ را پیدا کړی شو. زه په دې کې زما په خیال چې زمونږ دغه چې کوم د انتها پسندي په موږ کې راغلی د مذهبي خاص کر که نه مسلکي دغه څیزونو
نو هغه زمونږ په ثقافت او په کلچر باندې ډیر بد اثر وغورځول. بد اثر په دې وغورځول چې لکه هغه یعنی د خود ساخته د ځان چې کوم دی نو دا ګناه ده او دا ګناه ده او یو قسم له پردې کلچر چې کوم دی نو هغه موږ لا مسلط قرآمانی نو مونږه خو لکه مطلب دا چې په کار دا چې مونږ مخپلوان تل زمونږ تاسو ته خبرو کوم اکیل چې تاسو خبرو کوم زمونږ د کلی کنه تاسو به حیران چې زمونږ خو به سبا کې خیر هم د اختر په دویم ورځ باندې باقاعده د قبرونو میله مو ته مونږ وایو هغه د سوونو کال را روانه د سبا هغه لګي. بیا زمونږ به د اختر پسې چې کوم دینو کم اتوارو نه به زمونږ په کلی کې د بادو بابا ول مونږ وایو به د زنانو میله وا زبردست. نو هغه کې به صرف زنانه بتلی او بار به صرف یو دوه درې کسان کخیان به ولاړو دکانداران او زنانو چې بزان له زه خپل مور مې خو یو بخیله کوم مور سره بتلم دغه ته میلې ته دغه ته زمونږ هغه سيزونه چې کوم دینو هغه میله ګونه ده. اوس تاسو ته به حیران شي چې لکه زمونږ په دې میله کې هر کال د اختر په دوی مرز الته باقاعده تنبو لګېدلې دا تمونږ تبلیغي حضرات چې کوم دینو راغلي او غلطنه هغه فضایل اعمال لاغشته او مونږ میلې ته خلک انټر کیږي نو هغه ولې دی خو راځي دا خبره وور یو دی تعلیم تکینی او الته لکه مته وجره مونږ ولا جمعات مولا پر خود دې وجره کوم تنو د میلې خو له راغلت په دروازه کې ورته کې نه سو نو وجره عمرانه ونی وا جمعات عمرانه ونی او میلې عمرانه ونی وا لار کوسی عمرانه نیولې دي نو مونږ خو یو متجدید هلته ګورو سړی نه پکارداري چې لکه مونږ مخبروان د تلویزیون مونږ زنانه او خاص کزه خبرو کوم ټول دنیا مونږ زنانه ته د تفرید لپاره څه پاتې شو هیڅ شی نه پاتې نشو. هغه خو مطلب دا په دغه کې بند کړی شو قضغنونه دي او دغه دی او دادي لکه تاسو ما دغه د سینماګانو خبره واورئ نو وکیل صاحب زه ته خبره کوم چې ماړو رومبه فلم چې ما کتلو در خبر مې کتلو بیا یوسف خان دا ما مور مې خو به خیمنګ لکه یو ځای کتلو په نګینا سینما کې په کراچۍ کې خو عجیب خبره ده چې ما اولنې د جون فلم چې کوم دی هغه په ریجنټ سینما کراچۍ کې کتلو دا زموږ دوه اتفاق دی ښه نو مطلب هم زولي شو سینماګانې وي پارکونه او میلې به وي او د خلکو سره زمونږ د وجري دا ټول سيزونه به چې کوم دی نو دغه سحر اوس هم لکه بعضې دغه خدا سشته خو باره لغه سحر وختي چې کوم دی نو یا ملګري راغون شي او هغوی سحر وختي د اختر د چای چې کوم دی یو ځای وخوري اوس کې یو بل دی چې ماسخوتن کې پروګرامونه او دغه نو هغه سيزونه ته چې مونږ ګورو نو هغه سر څه چې کوم دی نو مونږ نه لرې کړی شول او ثقافتي چې کوم دی نو یو قسم له بس یو جمود خود ساخته جمود چې کوم دی نو خود ساخته سيزونه په مونږ باندې مسلط کیږي او دې کې زما په خیال چې د ټولو نه بنیادی خبردار چې دا زمونږ مذهبي انتها پسندي دې حد ته رسېدلې ده او مسلکي او فرقواریت دې حد ته رسېدلې ده چې په مونږ دا ټول سيزونه زمونږ غږ لکه په مونږ دا ویل شو چې د مذهب په نوم باندې د فرقواریت په نوم باندې د بدامنۍ او د جنګردۍ او شرپسندۍ په نوم باندې موږ باندې ژوند چې دی د ژوند خوشحالۍ چې کوم دي نو د هغې غلارې یا دروازې چې کوم دي نو هغې محدودې کړي یا بندې کړي دي. بالکل دا زه تاسو ته خبر وکړم لکه نن د اختر په عیدګاه کې د اختر مونځ کېدو زموږ په کلي کې مولانا صاحب ته چې کوم دی نو دوه کسان سره د کلاشینکوف اخوا دی خو چې کوم دی د هغه پسې دغه کې ولاړ هغه ته مولانا ته هم خطره ده نو مطلب دا دی چې زه تا ته وایم چې لکه جومات زمونږ محفوظ پاتې نه شو وجري زمونږ او دا ټول د دغې انتها پسندۍ او دغه فرقواریت او دغه روخان صاحب مونږ خپل ذمہ داری خو په دې کې نه ده پوره کړې کنه به حیثیت یو ځوان یا یو مشر یا استاد یا ادیب یا صحافي مونږ خو خپل ذمہ داری نه دي پوره کړې کنه دا چې لکه ګوره مطلب دا هر چا خپل ذمہ واری جوړیږي او دا خبر تاسو سید چې زمونږ کوم رحمان بابا یو شعر ترای شو بیا خپل شعرونه راته وایي خانن بزه چې د رحمان بابا وایي چې جامه د چاکوتا هيا وګد شي چې جامه د چاکوتا هيا وګد شي ورکوي شي ونرمن لره پیغور چې لکه دا جامې د چا جوړ کړي دي لکه هغه خو بیا غسړی ته پیغور نه راځي چې کم ټیلر جوړ کړي نو هغه ته پیغور راځي کنه بالکل نو مته چې تاسو کوم خبرو کو زموږ په معاشره کې چې کوم دا افراطفریدا یا دا فرقواریت یا دا تنگ نظری دا د بنیادی خبردار چې زمونږ دانشور زمونږ منورینو زمونږ مولا زمونږ میډیا دا ټول سيزونه چې کوم دي نو هغه خپل کردار نه ادا کړو نه زمونږ بیا حکومتونو لکه دلته به موږ وګورو زمونږ دا د تبدیلی په نوم باندې او د انصاف په نوم باندې په دغه نوم باندې زمونږ دلته دا 12 کالونه یا 10 کالونه حکومت په موږ باندې روان دي مثال نو دې مطلب دی چې د کلچر لپاره د ثقافت لپاره یا دغه لپاره چې کوم دی نو هیڅ نه دي کړی کنه ټوریزم اتارټي او پلان یا شنګلی او بس هغه ټول سيزونه چې کوم دی دغه کلو او
خپل مراتو ته چې ګورو نو خبره تاسو دا خبره بنیادی ده چې لکه دې کې د معاشري د منورینو دا خلکو زمونږ امام چې کوم دی نو په دغه ما ته زه چې هغه تاسو وایي چې دا ګناه ده او دا دادي ته لکه دغه څه کې دلته خو مذهبي کار ډېر زیات استعمالېږي او بیا په پښتنو کې خو ډېر زیات ده. روخان صاحب ټیم هم دغه دی دا کم دی خو خپل یو دوه درې د امید سره تړلي دي دوه درې شعرونه چې دي هغه راته ووایي. نو بس امید خو الله مونږ خو هم پر امید یو چې مطلب دا په دې حالاتو باندې دوه درې شعرونه راته ووایي. خیر دی دا یو د هر امید خبر تاسو وکړو نو زه به تاسو شعرونه دا تر اوسه راځي چې هر څوک تیرومه ډېره خواره زندگی هر څوک تیرومه ډېره خواره زندگی ما ټیټه چاته نه کړله خودداره زندگی او ورسو کې په لارو کې د مرغ خپسې ګرځي. دا شعر قابل غور دی. ورسو کې په لارو کې د مرغ خپسې ګرځي وستل نشي څوک له دې خاره زندگی. ډېر او که وغواړم نو هر ساعت به ډکه جولای ګرځم زه نه غواړم دغسې خیرماره زندگی. او چې ما پکې د میو د پیمخو نه جار باسي چې ما پکې د میو د پیمخو نه جار باسي زه نه غواړم داسې پرهیزګاره زندگی. او اخیری مقطع ده پکې چې روخانه چې د ذات د خواهشاتو بوتان مات کړي تیریږي ډېره ښکلې مزیداره زندگی. ډېره مننه. بس د دې نه بعد چې دی نو بس بل څه ویل نه دي بیا څه به کارونه دي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ګل صاحب هم پاتې دی او مصطفی بنګش چې دی مصطفی بنګش به خامخا دغه کوکو اویلیبل شي او ټایم هم کم دی ډېره زیاته خیر دی 15 منټه خو موږ تللی شو او څه مسله نشته ځکه چې دا زه ما خپله باندې نن چې دی لکه د زده کړې ډېر څیزونه پوینټس زما ذهن ته رالو حالانکې دا څیزونه زموږ په ذهن کې وي پکې خالد لکه اظهار به دغه دوه زموږ نور ملګري چې دي هغه به میلاو کړي خو دا تا چې کومه خبره وکړه که نه دغه والا یو خو دا چې منځ کې یو څو کمنټس چې په پېښور کې دا ډېره خوشحالۍ خبره ده چې نه یوه غټه واقعه چې کوم ده ټیروریزم په خیبر پښتونخوا کې نه ده شوې هلکه ډېر زیاته خطره وه انټلیجنس دغه داسې وو اطلاعات داسې وو او صرف په پېښور کې چې د 4,000 سکیورټي اهلکار چې کوم دي هغه یې تعینات کړي وو په هغه کې افسران وو په ساده کپړو کې وو د هار سکواډ چې ورته وایي د اسونو هغه دغه چې کوم دی هغې هم پرون اول ورځ به ډیوټي کوله پکې بیا سیاسي قیادت چې څومره وو هغې ته چې کوم چیلنجز وو نو هغې ته یې سپیشل سکیورټي ورکړې وه د خیبر پښتونخوا دغه رنګ یې که مونږ وګورو په دې راته دغه یو دا خو ډېر ښه خبره وه چې خدای دا ورځ ښه تېره کړه د 2 ورځې نورې د خدای چې دي هغه ډېرې ښې تېرې کړي ځکه چې مونږ ته د خوشحالۍ موقع میلاویږي نو هغې کې هغه فرسټریشن چې کوم دی هغه عدم تحفظ چې دی هغه راکمیږي او دا تاسو کوم د برداشت خبره کوله زمونږ د سونو د نشریاتو بنیاد هم چې دی برداشت چې دی د هغې مخالفت دی په 8 او په 9 تاریخ باندې په اسلام آباد کې منرلز کنونشن ستاسو یو رپورټ ما کتل دا څه شی دی او دې کې آیا موږ دا امید هم ساتلی شو تاسو د دغه یې د ممندو یې ما ته چا خبره کوله چې خالده په امریکا کې زه لاړم او په امریکا کې مې دغه واغست د ماربل مې اغوستل هغه کس وی چې زه لاړم نو هلته کې 3 غټ کټګري چې کومونه په هغې کې یو ماربل چې و نو هغه د چاینا نه راغلی خو هغه میډ ان پاکستان پې لیکلی نو ما ورته چې په امریکا کې بیا د چاینا کې نو هغه وی چې نه دا ماربل چې دا د ممندو دی خو هلته کې ورته انډسټري نشته هلته کې د دې مارکیټینګ نشته هلته کې د دې پبلیسټي نشته نو دا د ممندو نه دا ماربل کراچۍ ته یا لاهور ته هلته کې لاړ شي دا هغه ځای نه بیا په پیسز کې جوړ شي بیا چاینا ته لاړ شي هغې ورته د پیټریانې لګولي دي چاینا فرنیشنګ لو کې بیا امریکې ته یې را دغه کوي یا زما د سوات منځ تر اوسه پورې د پیداګټ ته چې تاسو ځئ هلته کې زمرود چې کوم دي خلک به لګي او چاڼول به دا خاورې او شګې چې دي که نه دا به یې چاڼولې د هغې نه به زمرود راوتل خو په هغې کې خلک دغه شي وو پکې بلکل دا منرل کلمیشن څومره اهم دی ځکه چې زما د دې نه ډېر زیات توقعات دي عقیل صاحب داسې ده چې څنګه تاسو ووایئ چې یاره په بهر ملکونو کې هم دغه پاکستاني دغه خرڅېږي خو دلته ترې ګټې ترلاسه نه شي
که موږ وګورو زموږ پښتانه همیشه دا ګیله کوي چې یاره په پښتنه سیمه باندې وسایل دي خو دا نور خلک استعمالوي خو په حقیقت باندې یا په دې باندې چا خبره کله نه ده کړې چې دا ولې نور خلک ځکه استعمالوي چې موږ اول کار نه کوو چې کوو نه بیا یو چې موږ بیا سره پوهېږو نو. سکلز مهارت نشته موږ سره ټول نه پیره سکلز دی دویم د دې لپاره ډېر های اکوپمنټ چې کم دی هغه پکار دی تیر حکومتونه چې هغه د هر چا حکومت که د پاکستان تحریک انصاف او که د پاکستان مسلم لیگ نون یا د پیپل پارټي دې طرف ته پاملرنه نه وه شوې اوس د SIFC د سوري لاندې یا د هغې یو فریم ورک دی په هغې کې د دې دپاره هم پاملرنه کېږي ځکه دا یوازې په پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې دا وخت په منرلز باندې چې کم دی ډېر زیات فوکس دی که موږ د افغانستان خبرو کړو نو دا وخت چې افغانستان کوم طالبان حکومت دی نو د هغې زیاتر خلک خو دا وایي چې د افیم یا منشیاتو طرف ته توجه ده خو د هغې نه زیات توجه په منرلز ده چاینیزو سره ډېر زیات چاینیزو سره دي نو دا پاکستان کې یا پښتنه سیمه باندې ډېر زیات دي په دې دپاره بیا یو فورم کېږي په 8 او 9 اپریل باندې کې به نړیوال چې څومره غټې کمپنیانې دي به راځي دلته چې کم لوکل بزنسمین دي یا دغه کار یا فورمز دي یا کم د چا وړي کارخانې دي یا د چا په کلي کې یا څوک د کلي مشر وي د هغې سره به بیس مباحثې کېږي چېرې دا که زمرود دي نو دا ته اوس خو تا ته د مثال خبره د ورځ په سر 10 لکه روپۍ فایده کېږي دا ته 50 لکه تم دا فایده رسولی شي جدید ټیکنالوژي سکلز ډیولپ کا په دې ځان پوهې که چېرې د زمرود ته روغ څومره راوباسي او ته خرابې څومره زیات خرابېږي دې کې زیات ماربل صرف دا نه دي کې ډېر ګڼ شمېر معدنیات دي داسې نو په دې باندې به باقاعده 2 ورځې نړیوالې غټې کمپنیانې به راځي هغې به سیمینارز کوي خبرې به کوي خلک به په دې پوهېږي چېرې دا څنګه دي یا د پاکستان معیشت ته د دې څومره ګټه ده نو مخکې دې باندې پاملرنه نه وه شوې او دا اوس په نړیوال کچ کېږي دا که موږ وګورو نو دا په سینټرل ایشین کنټریز کې په افغانستان کې یا داسې که موږ د یورپ طرف ته وګورو نو هلته هم په دې باندې ډېر زیات کار روان دی ځکه چې نن سبا کرنسي 2 خرڅېږي اکیل صاحب بلکې 2-3 دي یو خو خلک په هیومن رایټس باندې خپله دکانداري کوي یو اوس نن سبا په کلایمټ چینج کوي هر سړی وایي زه کلایمټ اکټیویسټ یم خو دې نه علاوه په 2 شیزونو باندې زیات دی هغې کې یو چې کم دی هغه ټوریزم دی او دویم معدنیات دي نو په معدنیاتو باندې بیا زیات فوکس دی او دا په کار ده چې دغه فورم نر سړی خبر هم شي کوم 8 اپریل باندې به اسلام آباد چې کوم کنونشن سنټر دی کې به دا کېږي نو هلته د هر یو کس چې څوک د دې کاروبار سره تړلی یا دغه علاقو سره تړلی یا دغه کارخانه یا مستقبل کې په دې کې انویسټمنټ کوي یا ځان خبر کوي سپیشل کوریج کوي نو دې ته تلل ډېر زیات ورځ چې دی هغه شکیل وحید الله حساب او هغه په ډېره ښې خبرې کړې روغ شهاب صاحب پروګرام کې مونږ چې کوم د دې ایکسپرټس راوستي نو دا ډېر ضروري دی او په کار دا چې مونږ سکلز ډیولپ کو اکثر ما چې څنګه خبرو کړ چې خلک ګیلې کوي زموږ وسایل ولې BRT چې جوړېدل تاسو یقینو کې پای کې د پښتونخوا 10% مزدوران هم نو ولی چې دلته سکل څوک نه کوي سکل څوک نه زده کوي ولی د پنجاب نه مزدوران راځي ولی د بهر ملکونو نه چاینیز راځي او هغه دلته مزدوري کوي په کار دا چې دا سکلز مونږ په خپل زده کو مونږ خو بس یو خاص کاروبارونه یا یو خاص شوبې دي ډاکټر به جوړېږم انجینیر به جوړېږم صحافي به جوړېږم یا به بس فروټو منډي اډتی جوړېږم یا به د کپړې کاروبار کوم یا به دا کې بس دغه شی نه دا ټول تړلې دي که دا زموږ نور بلا شی حقیقت دی څوک دی جی وایي چې راځه دننه راشه رښتینی به سره وکړو هدایت الله ګل تر څو به یې ولاړ ګله بهر په دروازه کې راځه دننه راشه رښتینی به سره وکړو تر څو به یې ولاړ ګله بهر په دروازه کې محترم اعلی حضرت مولانا هدایت الله ګل صاحب چې دی هغه زموږ سره په لاین باندې سلامونه السلام علیکم مفتی صاحب اواز ډېر چسکمار دی ګل صاحب څه دې خوړلی دي مرې غوړه ده جی ما ګل صاحب ته یې راتن دغه نه ورکوم ما چې دا به دی به مبارکي ورکوي ګل خوږ هم دی که نه ګل خوږ هم دی نو ما ویل چې زه به آن ریکارډ د قوم په مخ کې ګل صاحب تاسو ته بابي ته زمونږ ورېرې ته ستاسو دوستان ستاسو رشته داران ټولو ته ستاسو هم چینل دی ستاسو هم پلیټفارم دی زموږ له طرفه چې دی اختر مبارکه دغه د اختر دغه اپرچونټي مونږه د دغه په تور له چې تهوار په تور له دا مقام دا وي که نه چې لکه تاسو به چې دی په دې بانه باندې خوشحالي به د یو بل سره شیر کوئ اوس خبره دغه چې ګل صاحب ماته یو دغه راولېږو چې ګل هدایت الله ګل پویټ دی یا براډکاسټر دی صحافي دی عقیل صاحب ځان ته 3-4 تمغې لګولي دي
اوس خو هغه موږ د یو بل اواز چې کوم دی د هغې نه محرومه پاتې یو. نو د ټیکنالوژي موږ د رشتهدارۍ په دنیا کې کمزوري کړو که نه موږ چې دی د دې په یوټیلایزیشن باندې نه پوهېږو؟ نه ټیکنالوژي خو ښه څیز دی. موږ معاشي طور کمزوري شو دی، موږ لږ لرې وساتلو. خلک ډېره ګراني ده. تاسو پوهېږئ زما دغه مردان کلي دی، زه په پېښور کې اختر کوم او که کلي ته ځم نو کم از کم 4-5 روپۍ خو په لاره لګي، له 70 روپۍ په غمخا دی او په اختر مبارکۍ دی. نو چې ځې نو 15-20 روپۍ خو به ځان سره وړې نو تش په راځي بیا. یو پکې دا ډېر مین فیکټر دی. او دویمه دا چې خلکو دا زړونه داسې تنګ غونډه کړل که چا له لاړ شي نو هغه هم داسې بوج پې کېږي او که څوک درته راشي هغه داسې بیا بنده لکه خوند نه کوي که نه. مخکې به چې د لرې نه خلک یو بل ته ښکاره شو نو ډېر په خلاص زړه باندې یو لکه کیسه د خوراکونو د تکلفاتو عنصر به ډېر کم و، محبتونه به ډېر و، اخلاص به ډېر و. او یقین وکړه تاسو ته خو پته ده خالد صاحب ته مبارک دي قبوله کړي. مونږ به لاړو نو لکه خپلوانو کره ترونو کره ماماګانو کره نو 2-3 شپې به هم تېرې کړو، به تا پته به هم نه لګېده بلکې ترورانې او چاچیګانې دا به هم راتلې او دا پته به هم نه لګېده چې ګنې 2-4 واړه یا کسان چې کور کې راغلي دي دي که اوس که یو میلمه هم راشي نو هغه هم پروټوکول غواړي، هغه هم ځان له خرچه غواړي، هغه ځان له بېله کیسه غواړي. میلمه هم توقعات کوي، یو کوربه هم عجیبه مسلو کې نښتې دي. نو دا خلک بس په دې وجه ځان له شو لکه یو شعر پکې دا مو که نه چې اسانتیا وه پروټوکول نه و که نه پروټوکول نه و که نه. اوس خو چې کوم دی نو شعر دی چې په یو ښار کې د یو بله نه خبرېږو او زړونه تنګ شو، اشنا وخت را تنګ شو، اشنا زړونه ماړه شو، داسې بهرحال څه خبره ده که نه. نو دا ده چې لکه وخت هم تنګ شو، زړونه هم داسې د خلکو هغه شانتې نه دي پاتې محبتونه. او دویمه دا خبره هم ده پکې عقیل صاحب چې د وړو اوس هم هغه اخترونه دي. مونږ لکه دا خبرې په خپل کینوس کې ګورو که نه، خپلو چشمو کې ګورو. مونږ واړو نو مونږ اختر ډېر زیات داسې ګرم به مو، جامې به وي، سپلی به وي، پیزار به و، تګ راتګ و، اختر مبارکۍ به وي. اوس مونږ لکه وخت تېر کړو نو مونږ دپاره داسې څیزونه ډېر کم پاتې شو. ماشومان اوس هم انجوای کوي، داسې نه ده چې ګنې اختر نشته یا هغې خوشحاله نه. زه ساره چې ماشومان ابزرو کوم داسې بلکې د بیګانه داسې خوشحاله دي او داسې ټوپونه یو ډزې کوي او خوشحالۍ کوي او د موټرسایکلو باندې دا ګن ویلینګ کوي. پېښور کې په دا بد حال جوړ کړی چې سړی ته سړک نشي کراس کولی. او دا یوت چې کوم دی هغې اوس هم کې تاسو لکه مشال او ابدال د خدای لري تپوس وکړو هغې به ډېر انجوای کوي او ډېر خوند ورکوي. دواړه روان دي، یو کشمیر ته روان دی بل سوات ته روان دی، خوشحاله دي سره د ملګرو هغې خوشحاله دي که نه. نو دغه کاتې به مونږ کول لنګو اختر ښکلې دي. اوس مونږ لږ خپله پوڼې تېره کړه نو مونږ وایو جوړې دا ښکلې نه دي. مګر لږ زموږ دا اوس انداز دی چې مونږ خبره وکړو، سوچ وکړو. نو اوس هم ښکلې دی ځکه چې تاسو موجود یې، مونږ موجود یو، خالد خان موجود دی، سونو موجوده ده، نو ټول چې موجود دي نو بیا خو ښکلې دی که نه. ګل صاحب د ما او تاسو چې کوم دور خلک یو مونږ د 50+ یو تیوري دا ده چې یاره مونږ ډېر خوش قسمته خلک یو چې مونږ بلیک اینډ وایټ ټي وي هم کتلی دی او رنګین مو هم کتلی دی. او بیا د دې دور د موبایل ټیکنالوژي چې راله یا سیټلایټ ټیکنالوژي چې راله د دې نه مستفید کېږو، لږ ډېر چې د هغې په استعمال باندې هم پوهېږو. نو ویلی کېږي دا چې دا ډېر لکی جنریشن دی. بیا مونږ دغه نه خبرې ګل صاحب هغه ستاسو په بهاپه ما چې به رور به مینګورې ته به رالو د کلي نه نو ما له څپلۍ چې به واغستې نو یو هفته مخکې به اغستې، هر ماښام ماسخوتن به چې زه بیا ټک کې څملاستمه ما به هغه راغستې او اچولې به مې. صحیح شوه. نن ما بله یو تجربه وکړه زمونږ پلازه کې یو 6 ماشومان ما ته راغلي چې انکل دغه راکړه ده زمونږ او د هغې د کور والا چې دی یو بل سره فیملي ټرمز دي. نو هغې ویې چې دغه نه راکړې دا څه وریجې مریجې راوړې وې نو ما ته ایو پکې داسې شارپ غوندې ما ته ویل چې ایدي راکړه که نه. نو په زور یې رانه ایدي واغسته نو چې هلته لاړل نو 4-5 راپاڅول هغه ودو چې ورشئ انکل دغه ما دومره انجوی کړله که نه. لکه هغه ماشومان چې دا فطري عمل دی که نه چې هغه. نو آیا موږ اوس هم کولی شو چې د دغه مشکلاتو یا د دغه مصروفیاتو باوجود موږ دغه کلچر چې دی وایي دا د مذهب نوم طاقتور شی دی، دا د ریاست نوم طاقتور شی دی، دا ډېره د دې ډېر زیاته روټس وي
هم دغه وجه ده چې په انګلند چې د ټول غټ انویسټمنټ ریوایول اف کلچر باندې کوي هغه چې مونږ ماشين ته ځان نشو پرېښودی نو داسې څه لار شته چې مونږ د خپل روایت او ثقافت دا هم ژوندي وساتو او مونږ د جدید دور چې کومې تقاضې دي هغه هم پوره کړو. بالکل لارم شته او دا د وخت جبر دی دا به خامخا کېږي دغه شان ځکه انګلند والا ځکه دا کار تقریبا 12 کاله مخکې شروع کړو چې هغې ول کمپیوټر پرېښود چې موږ مینول ته راځو دا خو موږ دې کیسزونه ریکارډ کړو چې راشو سبا هر څه الوتي نو هغې مینول ته راغله اوس ته د هغې د ریوایول ته راغلل چې هغې دا کار وکړو. په سویډن کې چې کوم دی هغې خپل الکترونیک ایجوکیشن سیستم ختم کړو واپس دغه ته راغلل مینول ته چې دا الکترونیک سیستم اربونه ډالر دی لګولو او ټول سویډن ګورنمنت چې کوم دی هغې خپل څیزونه واپس کړل چې موږ یو بل ته مخ په مخ یو دغه شانتې لرننګ ډېر زیات کېږي نو دا خو یو فطري څیز دی دا موږ د چپې لاندې راغلي یو او پکار ده چې موږ د دغې بهر خلکو د تجربې نه ګټه واخلو چې بیا موږ 10 کاله تېرغو د هغې نه پس راځو نو چې موږ د سونر د بیټر چې څونه زر راغلو دومره زر به ښه وي. زموږ کلچر خو دومره سټرانګ دی زموږ خو قسم د پولي په غاړه کښېني که د روډ په غاړه هم کښېني نو 10 کسان سره کښېني دا ګوره د پېښور کاوخانې ګوره کنټرول د سړکونو په غاړه دي که نو شپې څونه رونق لګېدلي نو زموږ کلچر خو ډېر زیات سټرانګ دی بلکې کلچر د هر چا سټرانګ دی ځکه چې کلچر داسې څیز دی چې دا د زړه نه کېږي دا د سوچ نه او د پلانینګ نه او د ټیکنالوژي دې سره تعلق نشته د زړه نه چې د کوم څیز راوځي هغه ستا د کلچر نمایندګي کوي هغه څیزونه ډېر زیات سوچه هم وي خالص هم وي زوردار هم وي پاورفول هم وي مؤثر هم وي او یو بل ته اټریکټ کېږي هم ډېر زیات. یاره دا خو چې دی ډېر ښه دغه ګل صاحب وخت ختم دی خو دا کېدی نه شي د هدایت الله ګل صاحب چې دی نظر مه خلاصوه چې بغیر ستا یاداشت ګورې د روخان صاحب غوندې د شعرونو په حواله دومره ښه نه دي زما غوندې خو یو شعر دوه راته خپل ووایه چې بس بیا یې ختم کړو بیا زه اجازه اخلم. ښه شعر به داسې مخکري شعرونه به ما غوره شعرالګرو زما پخواني شعرونه دي په غونچک کې چاپ هم چې ریچې بلکې تا سره هم ډېر سم وخوري تا ته د ډالۍ ویاړو چې ریچې ریچې زرې زرې لاړ شو ریچې زرې زرې لاړ شو هلته اکثر مونږ د شپې لاړ شو او زمونږ دومره هم څوک نشته که نه چې دې اختر کې ورکرې لاړ شو. ډېره مننه هدایت الله ګل صاحب الله دې راته ژوندی ساته یو ځل بیا اختر مبارک شه. آباد اوسئ عزتمن. نه مو دلبري څنګه دی هغه نه دلداري وکړه دا د ګل صاحب د تاسې مو د ژوند سره یاري وکړه زما فیورټ شاعرانو کې دی. ډېره مننه ګل صاحبه آباد اوسئ عزتمن. دغه چې دی هغه زما ډېر فیورټ دی دا د هغه وخت نه ما اورېدو چې ما ګل صاحب سره ذاتي تعلق هم نه هسه ور ښکلی یې ګوره یو کانسپټ ورکړی که نه راځه دننه راشه رښتینی به سره وکړو که وشي تر څو به یې ولاړ ګله بهر په دروازه کې موږ یو بل ته جړلي دي اکثر په دروازه کې ګلزار صاحب ویله د کمال یې ویله. ګرانو کتونکو او اوریدونکو ډېر زیات کالز را روان دي ډېر زیات ته ملامته یم ځکه چې مېرمنو سره رښتیا خبره ده د اظهار چې ما په خپله خپل بچپن او هغه خپل ځواني او دا راته رایاد شو ډېرې ښې خبرې وشوې. کالز چې کوم دي دا به سبا په بل پروګرام کې اخلو د سهار نه به بیا زموږ سپیشل نشریات ستاسو سره وي تاسو سره کو داسې یو خبر به تاسو لګېدلي چې هغه بد وي یا نامناسب وي د هغې زه معذرت غواړم او یو ځل بیا څومره چې زمونږ اوریدونکي او کتونکي دي یا د سوشل میډیا په لاره باندې د پاکستان نه بهر هغه مونږ فالو کوي رښتیا خبره ده د زړه د خلاصه تاسو مبارکي در کوم په دې امید سره چې غیر ضروري تنقید چې کوم دی که نه دا تاسو خپل ذات ته خپل روح ته خپل شخصیت ته چې دی که نه او دماغو ته تکلیف رسوي داسې د اظهاره یو چې دی منافقت مه کوئ یو چې دی جیلسي مه کوئ بل چې دی غیر ضروري بحث مه کوئ غیر ضروري تنقید مه کوئ هغه ټایم کې خبره بالکل مه کوئ چې متقابل چې دی هغه دا ضرورت نه یې ګڼلی چې ستاسو خبره واوري دا دې سره به ستاسو په عزت کې هم اضافه کېږي په دې سره به ستاسو خبره کې وزن هم پیدا کېږي د دې د وجې نه به بل کس چې کوم دی هغه د دل ازارۍ سبب هم تاسو نه جوړېږئ او کوشش وکئ چې کله دا کله په څه نه څه باندې باندې په مخ باندې مسکا چې ده که نه مسکراهټ سمایل دا راولئ د دې سره هم د سړي طبیعت چې دی ډېر زیات ښه کېږي یو ځل بیا تاسو ته د اختر مبارکي موږ سره اوسئ ما ته او اظهار محمود ته راکړئ اجازت د الله په امان.